د دې ځای د کلي مین لاره شته دی، نه دلته کې اوبه شته او نه پکې مونږ بجلي ایم پی شته. ایل لړ شو نو هغه مونږ له څه کار نه کوي، که ایم این ایل لړ شو مونږ له څه کار. تاسو کلي کې ډېرې زیاتې مسلې دي، ستاسو ژوند دلته کې مونږ څنګه ژوند تېرېږي؟ جي دلته کې ډېر تکلیف سره تېرېږي. مونږ ته نن دلته د اوبو څه سهولت شته، نه راته د بجلۍ څه سهولت شته، نه راته د روډ څه سهولت. دلته چې کوم عوامي نمایندګان دي منتخب شوي دي هغوی تاسو سره څه وعدې کوي؟ نو زموږ سره وعدې کوي، غوڅې وعدې دي، هسې وعدې دي په هغه ټایم باندې سوال دی چې موږ ته دلته کې د سولرو انتظام وشي نو دا به ډېره لویه مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عمر خاکسار. کتونکو، دا وخت کې د تحصیلي رستم غرهیزې سیمه ګړو کې ولاړ یم. ګړو یو زوړ کلی دی خو دلته کې ډېر زیات مسایل دي. نه دلته کې د دې ځای د کلي مین لاره شته دی، نه دلته کې اوبه شته او نه پکې بجلي شته دی. په دې دور جدید کې خو هم دا خلک د ژوند د تېرولو د بنیادي سهولتونو نه محرومه دي. دا وخت ما سره د ګړو کلي مشران ولاړ دي، هغوی سره خبرې اترې کوو او هغوی نه دغه تپوس پوښتنه کوو چې بغیر بجلۍ، بغیر اوبو او بغیر لارې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي او دوی ته دلته کې څه مسایل دي. نو تاسو چېرته هم مه ځئ، موږ سره اوسئ. کاکا، ستاسو کلي کې ډېرې زیاتې مسلې دي، ستاسو ژوند دلته کې څنګه تېرېږي؟ زمونږ ژوند جي دلته کې ډېر تکلیف سره تېرېږي. مونږ ته نن دلته د اوبو څه سهولت شته، نه راته د بجلۍ څه سهولت شته، نه راته د روډ څه سهولت شته. نن سبا داسې حالات دی چې مونږ ته اوبه وچې شوي دي، که مې نږدې اوبه چې په چینو کې وي هغه یې راوړو ګران شوي دي. مونږ لرې ځو، لرې نه لرې ځای نه اوبه راوړو، په خرو باندې په ټاپکو کې راوړو او د هغې چې کوم دی د څښلو څه تکلیف دغه نشته. هغې مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی د اوبو او روډ چې کوم دی. مونږ دلته مریض جوړ شي، مریض مسله جوړه شي، نو موږ هغه مریض په کټ کې وتړو او دې ځای نه په کټ باندې په 5 شپږ یا 10 کسه باندې ووسو رستم ته، چنګۍ بابا ته، هغه ځای پورې چې هغه موږ وړو نو هغه تکلیف نور سوا شوي. نو موږ ته دغه مسلې دي د روډو. بیا چې کوم دی مونږ ته بجلي نشته، د بجلۍ مونږ ته دا مسله دی ګرمۍ د لاسه، ماشومان دي، لوی دي، زاړه دي، هغه چې کوم دی ټول د بجلۍ د لاسه په تکلیف کې دي. مونږ ته څه سهولت دلته نشته په دې حکومت کې. مونږ دومره په حکومت کې چې کوم دی محروم یو. که مونږ ایم پی ایل لړ شو نو هغه مونږ له څه کار نه کوي، که ایم این ایل لړ شو مونږ له څه کار نه کوي. بل دلته چې کوم دی مونږ ته د هسپتال هم تکلیف دی، هسپتال هم په دې علاقه کې نشته. نو مونږ ته ډېر زیات ضرورتونه دي. زمونږ د حکومت ته درخواست دی یو غریبي پیش کوو چې مونږ دې علاقې ته څه نه څه کار وکړي. ډېره شکریا ادا کوم چې دې ملته راوختی، ډېر په ګرانه راوختی. تاسو له دې الله ته په دې اجر درکړي. مونږ ته له ډېرو خبرو مسلات دي، د لارې مسلات دي، د مریض مسلات دي، د تور اتو مسلات دي. مونږ ته پوس څوک نه کوي. مونږ ته د بجلۍ هم ضرورت دی ډېر غټه، د اوبو هم ضرورت دی. جداله تاسو په خپله باندې ولیدله. نو که زموږ سره چا سمیداد وکړو نو مونږ به ډېر غټ په دې باندې خوشحاله شو او ډېر غټ بل سہولت زموږ ته دا دی چې مونږ ته دا سولر مونږ ته میلاو شي نو ډېره غټه د شکریا خبره ده. ځکه چې د حکومت پیس نه کېږي خو زموږ بیکار روان شي، ماشومان دي، بیماران دي، کمزوري خلک دي پکې، بیماران دي پکې. نو څوک څه کوي، څوک څه کوي. نو د ګرمۍ د لاسه مونږ ډېر پریشان یو. که انتخاباتو وخت کې دلته چې کوم عوامي نمایندګان دي منتخب شوي دي هغوی تاسو سره څه وعدې کوي؟ نو زموږ سره وعدې کوي، غوڅې وعدې دي، هسې وعدې دي په هغه ټایم باندې وایي چې بس دا به کوو، دا به کوو. چې هغه ټایم تېر شي د اوسه پورې سم نشته. دغه روډ مونږ ته جوړ شوی دی، که څه تاسو ولید که نه، تاسو ته به راتله ګران دي، مونږ ته به تګ راتګ ګران دی. دغه خبره ده، نور مونږ ته څه شوي نه دي د حکومت ته غاړې. څه دي؟ هېڅ مسله هم نشته د حکومت ته غاړې. په هغه ټایم باندې خپل شی والي او جو مونږ خو داسې ناپوهه خلک یو، مونږ ورته ښه وکړو، مونږ کار پرې روان شي او بیا زموږ څه تپوس نشته د اوسه پورې. څنګه درنو مېلمنو، تاسو ډېر تکلیف سره دلته راورسېدی. تاسو د لار ولیدله چې دلته ډېر په سخته په مشکله باندې یو سړی رارسي نو هغه ډېر دغه وي. بله خبره دا ده چې زمونږ دا علاقه ده ډېره غریبه او ډېره پسمانده. په دې کې د بجلۍ ډېر لوی ضرورت دی، خو مطلب ده چې بجلي به په ډېره ګرانه باندې دلته رارسي. نو زمونږ دا سوال دی چې موږ ته دلته کې د سولرو انتظام وشي نو دا به ډېره لویه مهرباني. ځکه چې په دې حکومتونو کې چې د بټو صاحب نه راوالې نه تر اوسه پورې بټو صاحب د وخت نه موږ ته خالي اسکولونه شوي دي. نور موږ ته یو ایم پی ای یا دغه څه کار نه دی کړی، نه یې پیپ را کړی، نه بجلي شوې ده، نه مطلب سولر شوی دی، نه شیشه شوې ده. نو خلک زمونږ ډېر سخت په تکلیف کې دی. نو که دا سولر وشي نو زمونږ دا ماشومان د ګرمۍ د لاسه ډېر خراب شي او بیماران شي، پرېوځي. نو دغه مهرباني تاسو موږ سره وکړئ. الله دې ستاسو ګرانو قدر کتونکو، وکړي. تاسو د تحصیلي رستم غرهیزې سیمې د ګړو چې کوم مشرانو د هغې خبرې اترې تاسو اورېدې. یقینا چې دا خلک د ژوند د تېرولو د بنیادي سهولتونو نه محرومه دي، چې دلته کې خو نه لار شته دی او نه اوبه شته دی. دغه شانتې چې د بجلۍ کوم سیستم دی هغه هم دلته کې نشته دی، سولر سیستم هم نشته. د تحصیلي رستم غرهیزې سیمې د ګړو خلک د مقامي عوامي نمایندګانو نه ایم پی ای توفیل انجم او ام این ای مجاهد خان
د تحصیل چې کوم چیرمن صاحب دی مولانا مبارک احمد حقانی صاحب د هغې نه دغه غوښتنه کوي چې موږ ته د کلي مین لار جوړه شي، دلته کې د موږ ته بیچیو جوړه شي، دې سره سره دلته موږ ته د څښلو صفا اوبو بندوبست وکړي شي، او ورسره چې د بجلۍ دلته کې کومه غټه مسله ده نو دوی وایي چې موږ ټولو کورونو له دلته کې سولر سیستم راکړي چې زموږ ژوند اسان شي. هم دلته کې زموږ خپرونه سرته رسي. خپل کوربه او میر خاکسار له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.